چې کلمې طیبه د دویم جز تشبیه هغه د شیعاګانو د کلمې سره ورته وخلیفته بلا فصل د ځان نه تړلې نو تا خو محمد رسول الله د ځان نه ور سره تړلې ستا کلمې کې هم د لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله قرآن کې یا دغه پولیس سرات نه انکار یا دغه حوض کوثر نه انکار یا شفاعت د نبی لازم دغه متواترات دي کړه د منځ نه دی د صلات نه مراد منځ غستل د مجوس ترجمه او اخر کې بول په قرآن کې ورسره د منځ ذکر نشته نو حدیث ته منل نو کوم ذکر راغلی برحال بیا مونږ فتوی را جمع کړی دا هغه فتوا په حواله سره سبازو خلکو غلط بیانی کړی دا اول خو کړه د فتوا حیثیت نه وی په 2004 یا 5 کې چې مفتی منیر شاکر صاحب د پیر سے پرمان سے په خلاف باندې کوم فتوی را جمع کولې داغي حیثیت به ردی ولې نشته که هغه وخت هغه فتوا له حیثیت خو به ردی حیثیت او خبره چې تمام مکاتب فکر په یوسیس باندې متفق شو غلط نشي کېدای کنه دویم دا فتویم د ذمہ دارو خلکو لري د کلو د مدرسو دي زموږ ستاون ته کې مولان را پاسې دلی فتوی ورکولې د کې د بنوري ټاون وانت کې مدرسې فتوره چې عالم اسلام په چا اعتماد کې عالم اسلام صرف زموږ ملک نه د کې د دارالعلوم حقانی وانت کې مدرسې فتوا شته زموږ سره حاصل کړیم دا د کې د دارالعلوم سرحد پېښور وانت کې مدرسه شته د کې مفتی مجيب الرحمن صاحب چې د دور عظیم فقيه په پوره دنیا کې دغه فتوا ته مرګري والا موږ سره شته د برکات مولالیه د پنځپیر ثوابي دغه فتوا شته د اهل حدیث شورا فتوا شته د بریلی از د ټولي فتوی مونږ ویل هغه من سره قصه ختم شو نه شای کو خو قصه نور راوچته شوله ان شاء الله العزيز هغه مونږ چاپ کو مخې ته راځي په تفصیل سره او دویم نمبر زه هغه خلکو ته چاغوي وي یاره دا نه دی پکارو زه دیو ته وایم او یاره دا دومره خبرې نه وي زه دیو ته مې تاسو په نسبت نبی سم ګستاخی معمولی حیثیت لري چې دا کوله تاسو په نسبت په دینی عقاید او احکاماتو په استزاده د معمولی حیثیت لري تاسو دین په نسبت باندې په مولا او مدرسو په طالب او مفتی په ټوګي کول د معمولی حیثیت لري تاسو په نسبت په حدیثو په استزاده په محدثینو او فقهاو په استزاده امام بخاری ته منافق ویل محدثینو ته مجوس ول د معمولی حیثیت لري